الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له لا أصل له ولا فرع له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا مسلمانان ورونو ذہن کے میں خیال راغے چې درس قرآن کې دا مسله منگا تفصیلی بیان کړی دا خو چې د جمعې ملګری هم د دې مسلې نه معلوم شي چې دا پته ورته ولګي چې زمونږه قرآن څومره مظلوم دی او زمونږه روایتی دنیا چې خلق ورته محدثین وای خلق ورته د احادیث نقل کون کی وای هغوی څومره جرأت کړی دی د قرآن خلاف څومره ظلم کړی دی د قرآن خلاف
قرآن څلور یا پنځه ځایه دا مسله ذکر کړې ده، خو د هغې باوجود د قرآن کریم آواز دومره دباو کړی شوی دی، د قرآن کریم آواز باندې دومره ګټې او دومره کمبلې او دومره پلاستیکونه او دومره دروازې ورپسې بند کړي شوي دي چې د قرآن آواز تقریباً 1400 کالو کې لا اوس هم خلق نه اوري، او قرآن پخپله بیان کړي دي چې د قرآن مخالفینو به مشورې کولې، د قرآن دشمنانو به غونډې کولې، او هغوی به وی چې کله د قرآن مجلس وي، کله چې د قرآن بیان وي، نو لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. خلقو چې کله قرآن ویلے کیږي، کله قرآن آواز وي، کله چې د قرآن خبره کیږي، نو لا تسمعوا لهذا القرآن، خبردار قرآن ما اوره، والغوا فيه، پدې کې شور کوي، غوغا جوړه کوي، چیغې جوړې کوي، لعلکم تغلبون، کیدای شي چې دې شور او غوغا سره تاسو غالب شئ او قرآن مغلوب کوي. منګه د 1400 کالو تاریخ ګورو، منګه د 1400 کالو روایتونه ګورو، منګه 1400 کالو نه د علماو د خلقو رویه ګورو چې هغوی لا په دې کې لګیا دي چې د قرآن آواز دباو شي. قرآن د رب کتاب دی، د رب د مقابله رب خلقو ته نه ملاویږي. مسلمانه دا خبره په کلاو غوږونو واوره، زړه ته کوزي کا که الله هدایت اراده درته کړي، خلقو غور وکه، سوچ وکه چې قرآن داسې کتاب دی چې د عربو غلامانو نه بادشاهان جوړ کړل. یهودو نصاراو غور وکه چې زمونږ غلامانو نه موږ ته اقاګان جوړ کړل. هغه خلق چې ټوله ورځ به زمونږ په مخ کې یسر نه علاوه بله خبره نه وه زده، هغو خلقو زمونږ په مخ کې شروع کړل لا نو سر، لا نشو منلی ستا خبره، یهودو ته لا، نصاراو ته لا، اقاګانو ته لا، بادشاهانو ته لا. نو یهودو نصاراو وی چې دا څه شی دی چې زمونږ غلامان یې موږ ته ودرول. بلال څوک و؟ صہیب څوک و؟ دا عاجزان هغه خلق و چې پرون غلامان و، او که څوک غلامان نه وو نو کم از کم د یهودو نصاراو د زور لاندې اوس و خزرج دباو خلق و، رب یې نشه کوی. نو هغوی په دې پوه شو چې دا کمال په دې خلکو کې دې قرآن واچاو. نو غور یې وکړه چې دا خو د خدای کتاب دی، اوس که موږ ووایو چې بل خدای دا موږ ته کتاب را نازل کو، خو څوک یې را سره نه مني، ځکه چې خدایان دنیا کې یو نه زیات نشي کېدی. نو موږ به څنګه ووایو چې دا بل خدای کتاب را نازل که؟ نشي کېدی. یره جی بل نبی خبره به وکړو، مسیلمه یې را پاڅو، اولو بل نبی راغلی دی، چیغې وهلې چې د صحراګانو د پاره محمد پیغمبر دی، د غرونو د قبایلو د پاره چې کوم دی مسیلمه پیغمبر دی. صحابه کرامو
توری واغسته سره ته غوڅ که ختم که اسود عنسی را پاڅو چولو بل پیغمبر راغې مسلمانانو هغه هم ونه منو سجا نامه ښځه پورته کړه چې راشه د دې رنګینیو د حسن و جمال نه به څوک متاثر شي مسلمانو هغه هم ونه منو دا یهود نسوارا پوه شو چې د بل پیغمبر ډونګ راچاوېدل ناممکن دي منګه په دې خلقو بل نبی نشو منی ولکن رسول الله و خاتم النبیین د دې خلقو په زړه کې د ختم نبوت پوخ مهر لګېدلی دی بل نبی را سره نه مني راشه د همدې نبی په دې مټ باندې ټوپک کېږده نه بل قرآن جوړولی شو نه بل نبی په چا منودلی شو بالآخر وی چې راشه محمد رسول الله سره د امت ډیره مینه ده همده پسې دروغ وتاړه ووایه چې رسول الله دا فرمایلی دي رسول الله دا فرمایلی دي رسول الله دا فرمایلی دي او هغې خبرې کې زمونږ دشمنان کامیاب شوه ولې ته چې کله یو یتیم سره دوکه کول غواړې او د هغه په سر لاس تېروه لس ورته ښې خبرې کوه یوه خبره ورته غلطه کوه ورته ووایه چې ستا پلار ماته داسې ویلي و ستا پلار ماته داسې ویلي و نو ماشوم یتیم د پلار د خبرې نه تېرېږي هغه به وایي چې زما پلار چې فرمایلی دي بالکل داسې وکړه ستا پلار ماته داسې ویلي و چې داسې وکړه ستا پلار ماته داسې ویلي و چې داسې وکړه بس دې یتیم باندې چې څه کوې دی د پلار په نامه مني محمد رسول الله سره د امت د پلار نه هم ډیره مینه ده محمد رسول الله سره زمونږ د تمامو مخلوقاتو نه ډیره مینه ده نو موږ له وروره په هر زهرو باندې د ګوړې د چینې ملهم ولګو هرو زهرو باندې بره ولیکل قال رسول الله قال رسول الله دا رسول الله فرمایلی دي مسلمان ووي چې رسول الله فرمایلی دي هغې کې به سوچ نه کوو منو به چې رسول الله فرمایلی دي هغې کې څنګه خبره وکړو بیا د رسول الله د خبرې منلو دپاره محدثینو ته دومره مقام ورکه محدثین یې دومره پورته کړل محدثین یې دومره اوچت کړل علماو ته دومره فضیلتونه ولیکل چې د خلقو په ذهن کې دا کېنوله چې علما او محدثین ډېر لوی خلق دی دا لوی خلق دی دا دروغ نه وایي او که دوی پسې د خبره وکړه نو خوله به دې کږه شي علماو ازار چې څوک والی دی بیا هغه سم شوی نه دی یره چې د محدثینو ازار چې چا پسې شوی دی خلق یې رام کړل دې ته رام کرنا وایي رام کرنا لکه چې یو سړی په دې دروازې را ننوځي درنګ ساعت لکه تاسو جلسې لیدلي وي په جلسو کې چې کله قاید صاحب را روان وي نو هغه نه مخکې یو پالشي یو چمچا دې سټیج ته ودرېږي هغه وایي دیکھو دیکھو کون آیا شیر آیا شیر آیا دیکھو دیکھو کون آیا فلان آیا خلق وایي چې څه لویه بلا را روانه ده اور جی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا چاہتی ہیں آغا شخصیت چپلانی ځای کی دنیا ورانه کړې ده او جی دا نمرې داسې کړی دی او جی دای کړي دي خلق وایي چې او دا څوک را روان دی چې وګورې په دې ځای میلو او ټتو او پشو را ننوځي او خلق د خلکو مخکې نه چې کوم دی ورته دا رګونه داسې شي ځکه چې مخکې نه ورته میدان هموار کړی یو ملا خبرې مې اورېدې حیرانېږم د خلقو دجل و فریب ته حیرانېږم هغه به بانګې دهل چیغو سره وایي ډېرو چیغو سره وایي چې یاد رکھنا منکرین حدیث کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو محدثین سے بدظن کرتے ہیں محدثین کے اوپر اٹیک کرنا منکرین حدیث کا سب سے بڑا گر ہے ماوچ یاد رکھنا منکرین قرآن اور مفترین علی الرسول کا
सबसे बड़ा गुर ये है कि वो मुहद्दिसीन को लोगों के सामने इलाह और मुक्तदा और अंबिया जैसे मुकाम दिलाकर पेश करना चाहते हैं। याद वसाते मुनकिरीन कुरान और मुफ्तरीन अलर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा गुर ये है कि वो मुहद्दिसीन और रावीयीन और उलमा का मुकाम अंबिया तक पहुंचाते हैं और उनको पारसा और बहुत बड़ा समझने लगते हैं। उनका मुकाम इसलिए बढ़ाते हैं ताकि वो अवाम के सामने इतना ऊंचा नजर आए, ताकि मुसलमानों के सामने वो इतना ऊंचा नजर आए कि उसके सामने पैगंबर भी छोटा और रब भी छोटा लगने लगे। ये सबसे बड़ा गुर है मुनकिरीन कुरान और मुफ्तरीन अलर रसूल का, जो रसूलुल्लाह पर झूठ बांधते हैं। इसलिए कि अगर हम उलमा मुहद्दिसीन को रब तक न पहुंचाएं, अगर हम उलमा और मुहद्दिसीन को पैगंबर दिखाकर लोगों के सामने न लाएं, तो लोग अल्लाह और रसूल की खिलाफ मुहद्दिसीन की बात मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। लिहाजा मुहद्दिसीन को इतना बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि उसके सामने रसूल, कुरान और रब छोटा लगने लगे। अल-इयाज़ु बिल्लाह। नो बहरहाल कुरान करीम ऐलान कई मुसलमानान दी दर्द सरादा खबर वाउरी दाद मुनीर शाकिर खबर नदा, दाद बुखारी खबर नदा, दाद इमाम अबू हनीफा खबर नदा, ईवन दाद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रावड़े किताब पलास ले कले आयत और रब्बुल आलमीन रा ले गले कुरान दे। ए मुसलमान लगे दर्द सरवावरा अल्लाह ताला फरमाई कुरान करीम के अल्लाह दो टोक फरमाई नहनु आलमु बिमा यस्तमिऊन बिही इज़ यस्तमिऊन इलैक। ए पैगंबर आचे दागोगी तातने वाले दे स्ता मजलस के नास्ती पकम नियत ची दुई रागली दी और पकम नियत बांधी ची दुई ताता वगी खेदे। अल्लाह फरमाई इनके नियतों से मैं आगाह हूं। अल्लाह फरमाई दा पखनियत रगली नदी दुई पखनियत बांधे कुरान लास के न दे रागस्ते, दुई पखनियत बांधे दर्श न दे शुरू करे, दुई पखनियत बांधे अल्लाह अल्लाह न कई, दुई पखनियत बांधी रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह न कई। वह कुर्बान दिशम कुरान वो कुर्बान दिशम परवरदिगारे आलमा ता मंगला संगा सूचा सूचा खबरी कड़ी दी। अल्लाह फरमाई नहनु आलमु बिमा यस्तमिऊन बिही इज़ यस्तमिऊन इलैक। अल्लाह फरमाइए जो आपके सामने कान लगा के बैठे हुए हैं इनकी नीयतों से मैं वाकिफ हूं। ये कुरान की मोहब्बत यहां नहीं लाए, ये रसूल की मोहब्बत भी इनको नहीं लाया। ये जो आए हैं मफादात की खातिर, अल्लाह अल्लाह करते हैं पैसे के खातिर, मोहम्मद मोहम्मद रसूल रसूल करते हैं अपनी शोहरत के खातिर, खुद को मनवाने की खातिर, अपनी जमात मनवाने की खातिर, अपनी पार्टी मनवाने की खातिर। इवागिन तब बयानु की इवागिन तब आयात नवाई इवागिन तब रिवायात अहादीस आई आखिर के बा इलाह पेश की खल बोई चिकदायदा अल्लाह द पारा हुए आखिर के बखपल खुदा ख्यार की जमंग शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह दे अल्लाह बखी डेर नाशना जमाते मंगला जोड़ कड़े दे तास खुदा बखा दाइशा हत्ता और चुक बोई ची दी जमी हत्ता
او څوک به وایي چې جدي پلاني جماعت ته چې څوک راغلی دي هغه الله خړ کړي نه دي. معلومیږي چې دا خدای څوک دی؟ پارټي، جماعت، امیر، خجی. نو اللہ فرمائی یستمعون الیک، یہ قال اللہ اور قال الرسول جس نیت کے لیے پکارتے ہیں اللہ فرماتے ہیں نحن اعلم، ان کو میں جانتا ہوں، یہ لوگ کیا جانیں گے. اللہ فرمائی ته په څه پوهېږي چې دی دا الله الله کوي، دی چې دا چیغې وهي ته وایې چې که دی په خدای ډېر مین دی. یو سړي بیان کو نو یو سړی ډېر جړل، چیغې والې، د زړه کې ووایي چې والا دا لکه زما د بیان نه ډېر متاثر دی. بیان نه پس ورته راغاړې وته، ورته ویوي چې تا خو ډېر وجړل لکه چې د خدای نه ډېر ویرېدې. هغه ورته وایي چې کاکا زه خدای نه پېژنم، خدا ستا ګیري ته مې کتل، زما یو پسو چې شن ورته موږ وایو، دا هغه ستا په شان ګیره وه، هغه به چې کله خوله به یې وهله دا ګیره به یې ستا غونې خوځېده. تېر اختر کې مې هغه چا لال کړی دی، خرڅ کړی مې دی، نو ستا ګیره زما د چیشن او د پسه په شان ښکارېده، جړا ځکه راغله. ای های مسلمانه، په دې ونه غولېږي چې دا اوښکې تویېږي، ته زړه کې وایي چې که دا د الله دپاره تویېږي. خبردار، کم اوښکې چې د الله دپاره تویېږي، کم عالم چې د الله دپاره پاڅي، هغه ملکونه وچوي، هغه ملکونه فتح کوي، هغه په یوه محله کې ورکیږي نه، هغه په یوه محله کې ګل مل کر زندگی نه تیروي چې د محلې نه بر وځي بیا ورته خلک ماما وایي. نه، هغه صرف د یو څو کسانو د زکاتونو ورکولو، د سرسایو ورکولو ټوټو نه جوړیږي. هغه چې خبره کوي دنیا بیا پې خوځي، هغه له الله پاک فتح ورکوي، هغه له الله نصرت ورکوي. الله فرمایي نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک. اللہ فرمائی یہاں آتے ہیں تو سر ہلاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے لگتے ہیں. اللہ فرمائی دلتا چراشی جاڑی چیغی وہی قرآن تناستے اتری لگولی دی، بار بار راضی، ہر کال درسو نکوی. اللہ فرمائی مجھے پتا ہے کس نیت سے کرتے ہیں. مخ کے گورا اللہ فرمائی اذ ہم نجوا، اللہ فرماتے ہیں جب یہاں سے اٹھ کر راستے میں دو آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتے ہیں. نجوا کلا چې خپل مابین کې یو بل سره پټي خبرې کوي، خپلو میټینګونو ته لاړ شي، خپلو وجرو ته لاړ شي، خپلو کورونو ته لاړ شي. وَإِذْ هُمْ نَجْوَا، اللہ فرمائی جب اکیلے ہو جاتے ہیں، یو بل ورته وایي چې لکه تم نن تلی ویلتا، هلکه ته خو ما درس کې لیدې، ته خو پلاني ځای کې بیان کې ناست وې، یاره ویډیو کې مې ولیدې. یا بل ورته وایي چې هلکه زه خو هم تلی وم یار، بیان مې واورېده. ښه ته راشه که نه یار. الله فرمایي وَإِذْ هُمْ نَجْوَا، کله چې یوازې شي، پټ کمرې ته ننوځي، بلې نه اوري. اے مسلمانه، د دې زمانې مشرک او د هغې زمانې مشرک، د دې زمانې کافر او د هغې زمانې کافر، د دغې زمانې ګستاخ او د هغې زمانې ګستاخ کې فرق وګوره مسلمانه. آئے د ورمړو مسلمانه، آئے گیر چاپیر د پیښور مسلمانه، ته نن د زړې زمانې او د دې زمانې په کافرو په مشرکو په ګستاخ کې فرق وکړه. ډېر لوی فرق ته پکې واوره. الله فرمایي کله چې تنهایۍ کې شي نو بیا پټ یو بل ته وایي اذ یقول الظالمون. الله فرمایي چې بیا کله یوازې شي یو بل ته ظالمان وایي. دا ظالمان یو بل ته وایي، چرته وایي؟ جواب را کوي، چرته وایي؟ پټ کوټه کې، تنهایۍ کې،
چې بلې وانوري خو پیای و بل توایی اذ یقول الظالمون کلا چې وایي ظالمان ظالم خو مسلمان ته وایي که نه مړه وایي به یاره مومن ته وایي هلکه جواب را کوئ ظالمون محدثینو ته وایي ظالمون علما ته وایي او ظالمون نیکانو ته وایي ظالمون متقیانو ته وایي نا اللہ فرمائی اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا پٹ چلاڑ شیو بلتوئی مڑا زت لیو ما ولا ما خونس دین واورد سڑے ٹھیک مڑا لیوانے اخکاری سڑیا گڑی وڑی وائی مڑا گڑی وڑی وائی بہ کی باتیں کرتا ہے ناشنا ناشنا خبری کئی عقل و فکر نہ خلاف خبری کئی نو چل دے اللہ فرمائی چی وی اللہ رجلا مسحورا دا سڑی باندے چا جادو کڑے دے مازغے والا خراب کڑی مسلمان واورا داستا سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 47 تے ویلی کا جان سرا کور کی ترجمہ و گورا اردو پختو انگریزی فارسی عربی ہر چکے و گورا مشورہ چکل پٹکوی یو بل سر ملاوشی ورتوی چی وام ورد سڑے خو منگتا اس پتو لگے دا ان تتبعون الا رجلا مسحورا مسحور جادو زدہ جس پر جادو کیا گیا ہو وہی دا خدا سے پیغمبر دے چی چاپی جادو کڑے دے دا شے والا اڑاو کڑے دے گڑی وڑی وائی مشرکانو بدا خبری چرتا کولی چرتا بائی کولی از ہم نجوا دا نن زمانے مشرکی چرتا کئی پا ممبر دا نن زمانے خلقی چرتا کئی پا ممبر نو پا ایمان آغا ظالم لوی ظالمو کا دا ظالم لوی ظالم دے آغا با پٹک والا دے اخکارا کئی آغا با شرم گنلو دے دین گنی آغا با دے یرینا تنہائے کی کولا دے دے جرعتنا پخکارا کئی نو تپ ایمانو یا اللہ نا او دا مخلوق نا آغا دیر یری دکا داتے دیر یری گی آتے دیر خو مسلمانا عمر دے اخوڑو امی دا سوچ وکا کم طرف تے روان کڑے دا یو آیت مخی نورم در توایم اللہ تعالیٰ فرمائی اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا اللہ فرمائی چی آوازی شی وی چی دا خلق دا سی سڑی پس روان دی چی آغا باندی خو جادو شوے دے آجز پوئی نا مڑلی ونی پس روان دی مخ کے واورا انظر کیف ضربو لک الامثالا پیغمبر علیہ السلام تا زما رب وائی انظر وگور زما نبی وگور زما بندہ وگور د چوار لسمی پنج لسمی صدای مسلمانا انظر وگور کیف ضربو لک الامثالا سرنگ بیکار مثالو بیانوی پیغمبر استاپ بارکی وی چی چا جادو پکڑے دے اللہ اکبر کیف ضربو لک الامثال اے پیغمبرہ دا چھ بیکارا خبری کئی دا خلق ستا پبارکی ضربو لکا تمہارے بارے میں بیان کرتے ہیں الامثال دا بیکارا مثالونا چی جادو پی شوے دے اثر پی کڑے دے خبرت ہیرے دا یر جی پجان نہ پوئے دا خجل با نزدی شوے ہوئی چھے نیم نزدی کار بے کڑے ہوئی چھے نمی دے کڑے کار بے نو کڑے ہوئی چھے کڑے میں دے دروغ تب مجبوری دا العیاذ باللہ کڑی تبے نہ کڑے ہوئے کیف ضربو لک الامثال یہ رجی جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ پر جادو ہوا وہ تو بڑے بڑے محدثین ہیں
वावरे पेशावर के रोशन जमीरों जरा खुलकर सुन लो, यरा जो कहते हैं कि नबी पर जादू हुआ वो तो बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, वो तो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो तो बड़े नेकोकार हैं। और जो मुहद्दिसीन के मर्तबे को घटाता है, पंजाब का एक बेवकूफ कहता है, पंजाब का एक बेवकूफ मैं सुन रहा था, वो कह रहा था जो मुहद्दिसीन की शान को घटाता है ये मुनकिरीन हदीस की अलामत है। अब मुझे बताओ, कुरान कहता है उन्जुर कैफ ज़रबू लकल अमसाल, देखिए मुसलमानों मेरे पैगंबर के बारे में कैसी बुरी मिसालें देता है। तो मैं कहता हूं जी, जो जादू ज़दा बोलते हैं, जो सेहर ज़दा बोलते हैं, वो तो बड़े मुहद्दिसीन हैं पंजाब वाले, उनकी तारीफें करते करते नहीं थकते। वो तो कहते हैं कि जो मुहद्दिसीन पे अटैक करता है ये मुनकिरीन हदीस की अलामत है। इलाहुल आलमीन, जो कहता है कि जादू हुआ वो तो बहुत बड़े मुहद्दिसीन है पंजाब वाले, कहते हैं उन पर अटैक नहीं करना चाहिए। मुहद्दिसीन दी क्या ना अलका चोई ची जादू पिछवे दे मुहद्दिसीन दी उलमा दी। कुरान वही फज़ल्लू, कुरान कहता है जो नबी को सेहर ज़दा माने, जो नबी को जादू ज़दा माने, जो नबी पर सेहर का कायल हो, जो नबी को मशहूर समझे, जो नबी को मुताअस्सिर समझ ले, सेहर से मुताअस्सिर समझ ले, उनको मुहद्दिस ना कहो, उनको आलिम ना कहो, उनको मुसलमान कहना भी छोड़ दो। फज़ल्लू, वो गुमराह हो गए। चोक वही द फज़ल्लू माना रहता वो खै मुसलमानों दुमरा लोयो लोयो खल्कु ते फज़ल्लू वे माने भाई बलवी ते वो लठवा माले रावड़ा फज़ल्लू। अल्लाह फरमाईदा गुमराह दी यरे जी चरते खूब खुशी दुआवर लकऊ या अल्लाह तवरता हिदायत के। अल्लाह फरमाई फला यस्ततीऊन सबीला, चिज़मा द पैगंबर पबारकी द जादू ख्यालवी दलब अल्लाह तर क़यामत अलारो न खाई। फला यस्ततीऊन सबीला ता हुए चे रिवायती ने द कुरान खिलाफ निश्ते कना खुदा वो अर्थ कना स्तापलार बेराला वो साबित की वे मुफ्ती साहब खबर सख्ता मकवा न ते चे जमा नबी ता मशहूर वाए ज़बरदर तनवे हम चे स्तापलार बेराला साबित की। मोर तमे वाया बद ची सुमरा वाए, खोर तमे बदो आया, खजिल में बदो आया, प्लारल में बदो आया, जमा जात खुद असम जरे जरे को चिच वाए वाया खु नबी तमे बद मवाया वल्लाह कदे माफ कम। अल्लाह फरमाई फला यस्ततीऊन सबीला, दाहा खलक दी चिदी तब अल्लाह चरे लार वो न खाई, चरे बलार वो न खाई। एहरे जी दा जादू खबर खुदा से न द जी, दा खु लोयो लोयो मुहद्दिसीनो कड़े दा जी, लोयो लोयो उलमाओ कड़े दा। जमा रब द खपल नबी बदल आखली आगा वही ची चोक नबी ता मशहूर वही आगा पेजने मारते ची नजी से कोई पेजन में आगे ता खल्क मुहद्दिसीन वही, आगे ता खल्क उलमा वही। अल्लाह ताला परवरदिगार आलम किताब अज़ली में ऐलान करते हैं फ़क़ाल लहू फ़िरऔन, जो नबी को सेहर ज़दा कहते हैं कुरान उसको फ़िरऔन कहता है। फ़क़ाल लहू फ़िरऔन, वल मूसा अलैहिस्सलाम ता फ़िरऔन इन्नी लअज़ुन्नुका या मूसा मस्हूरा, ए मूसा अलैहिस्सलामा तो खो परूनुम सम सड़ेवी प्लार दिम डेर खसड़े तेर शवे दे, मोर दिम डेर खजवा खानदान दिम डेर सम खानदानो
خو تا باندې اوس څه چل شوی دی چې زما خلاف کوي وانی لأظنک یا موسیٰ مسحورا میں تجھے فرعون کہتا ہے میں تجھے سحر زدہ سمجھتا ہوں پتا چا جادو کڑے دے جکا ماتا گڈی وڈی خبری کئی کنی ماتا بدی سلوٹ کولے اللہ وی فقال له فرعون چی موسیٰ تاید جادونا متاثر وی اغا چوک دے الکا جواب راکا چی موسیٰ علیہ السلام تا او نبی تا دو جادونا متاثر وائی کوڈو نورتا متاثر وائی تعویز نورتا متاثر وائی د مخلوق بلا اسباب و کرتبونو نے متاثر بولی اللہ غتا فرعون وائی فقال له فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا اے موسیٰ علیہ السلام زتا جادو زدہ گنم تا باندی چا جادو کڑے وے کنی زمان مخطبہ نودرے دے پا خبر پوئے گے کہ نہ پوئے گے مسلمانا پوئے کا جان مخ کے نور گورا پروردگار عالم یوازی دیجے کہ دا مسئلہ ندا چھڑلے سورت فرقان دا ہم زما دا رب العالمین کلام دے سورت فرقان آیت نمبر دے 8 اور 9 او یلقا الیہ کنز او تکون له جنت یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا اللہ فرمائی اوائی ظالمان چھ تاسو نئے روان مگر داسی نبی پس روانی مسحورا چھ آغا باندی جادو شوے دے سوک وئی قال الظالمون سوک وئی اللہ ورطا ظالمون ویلے دے تب ورطا محدثون وائے تب ورطا فقہائی کرام وائے تب ورطا علماء کرام وائے تب ورطا شیوخ عظام وائے زما رب ورطا ظالمون وائے وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا اے دا پہ خور خلقا امام بخاری لوئی سڑے دے کہ محمد الرسول اللہ امام مسلم لوئی سڑے دے کہ محمد الرسول اللہ علماء لوئی دی کہ محمد الرسول اللہ دا طول کائنات مخلوق و چھتے کہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول کم سوائے داد دویمزے کہ اللہ فرمائی ان تتبعون الا رجلا مسحورا ظالمان وی قال الظالمون چھ تاسو داسی سڑی پس روانی ہے چھ آغا باندی خود وہ خزو یا لبید بن عاصم یہودی ور باندی جادو کڑے ہو اس کی مت ماری گئی تھی وہ پاگل ہو گیا تھا وہ باتیں بھول رہا تھا خبر اکڑے بے ووا ویلے بے بلا دا تا پیغمبر نلیوانے نہ جوڑے جواب راکا مخ کے واورام دی آیت کی بیا اللہ وی اتم کے انظر نہم کے انظر کیف ضربوا لک الامثال سورت بنی اسرائیل پشانت دلتا بیاوئی انظر کیف ضربوا لک الامثال او گورا چنگی بیانی مثالو نتاتائے پیغمبرہ ہرجی خو علماء دی کنا محدثین دی اللہ فرمائی فضلو گمراش ول فضلو چھ تا سحر زادہ وئی چھ دے قائل ہوئی چھ پا نبی جدو شوے دے دا اللہ فرمائی فضلو فلا يستطيعون سبیلا یہ رجی اللہ وربانی رحمو کی اللہ فرمائی چھ سوچم ونکی دا تلار ملاوے دے دا ختم دے عاجز بخ کے بل گورا سورت الشعراء آیت نمبر دے 152 دیکھے ہم زما پروردگار عالم بیادا مسئلہ چھڑ لے دا اللہ فرمائی الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون اول اللہ بیک گراؤنڈ بیانی چھدا کم خلق پیغمبر تا جادو زدہ ہوئی
دا څنګه خلق دی مونږ خو چې دا علما لوی لوی علما مونږ ته په منبر وایي الله فرمایي الذین یفسدون فی الارض هغه کسان چې ځمکه کې فساد خوروي د خلقو عقیده خرابوي د نبی شان په طریقې کموي خوږې کې یاره جی رسول الله خو ډېر لوی رسول الله نم رسول الله خو ډېر لوی سړی دی یاره جی الله والله شان ورکړی دی او خو بس دا یو جادوګر جادو کړی و بیا عجیز لغونې جادو بس څه خبرې مبرې به تې هېرېدې دا ته څه کې دا ته صفت کې هلکه جواب راکړه که زه به تا ته ووایم چې مور دې ډېره ښه ښځه وه مور ستا مور خو قربان شم که نه لویه ډېره پاکه مړه خو څه کوي ډېره عظیمه او بس هغه زموږ نیکه پې تعویز کړی و بیا داسې لږه کله کله به ورپسې داسې پویه به نه شوه کور نه به راووته دا زه صفت کوم که دا بد وایم مسلمانه د رسول الله په باره کې څنګه نه پوهېږې ته خو اویاو کالو پورې دا خبره واورېده ته چېرته پاڅېدلی چې ملا صاحب دا څه دی وویل پاڅېدلی اوس به هم پاڅې نه ولکه اوس هم پاڅې یاد ساته مسلمانه ستا ایمان باندې کاڼي ایښې شوي کم جومات ته چې لاړ شي به صرف داسې ناست چې څه درته څوک وایي سر خوځوي امعتن هر چا سره ورسره اللہ فرمائی الذین یفسدون فی الارض وہ لوگ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں عقیدہ خراب کرتے ہیں گمراہی پھیلاتے ہیں شرک پھیلاتے ہیں خلق تعویذگرو تراغواڑی د جادوگرو مقام بیانوی ولا یصلحون اللہ فرمائی د اصلاح کار اڈو پی جنینا د نسڑی زوے دے نو چشے دے قالو جو فساد پھیلانے والے ہیں چوک چھ اصلاح نپی جنی فساد کولو والا دی قالو دوی وائی انما انت من المسحرین خسڑے خوبستا باندی جادو شوے دے پوئے گی نا انما انت من المسحرین تیرے اوپر جادو کیا گیا ہے سوک وئی الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون کم خلق چزمکا کے فساد خوروی اصلاح نہ کئی اور تچوائی یہ رجی علماء خودر لوی خلق دے اصلاح کئی تا پا منبر فساد خوروی مولانا صاحب تا چی زمان نبی نوائی چی جادو پی شوے دے نو زمان خز بکور کی وئی چی پا نبی جادو کی دو خو پا منگم کی گی کن نو زمانگا لکان باوئی چی پا منگم کی گی نو مولا صاحب سرا دا بلا ورجیو امی سڑی رتا ناشنا گور و خودو ناشنا گور علم میں تیز دکا لا دے دا آغا پا عمر کی برکت واچی آغا ما تاوی چی مفتی صاحب و خبر دا لوکم وی چی پا دنیا کی دا دا جادو استلو والا زرگون خلق تی ہر ملاوی ز جادو باسم او دا پلان کے سروتا دا جادو ما تولو والا ہزار دا جادو استلو والا لکونا دا جادو توڑ والا عربونا دا جادو کولو والا شتا راولے یو خوکن 1,00,000 روپے والا ورکوم رائے والے مرشم ورپسے وگر زیدم 50 کالا ورپسے وگر زیدم دیر مین شوے اما جادوگر را تراولے چمالے رازی کی عاشق اما علاقہ تاسو مین ایک نئے مین عاشقان ایک نئے عاشقان د چابا خزی سرائی شکوی و خزبے د سڑی لور نجوڑی گی راولے جادوگر چی دی باندی جادو کی چاری خبری توائی چی لبائک زپ مالدار و خلق مینیم جماعت میں وران پروت دے مالداران پیسے نرالی گی راولے جادوگر 1,00,000 روپے باور کما چی داسی جادو پیو کی چی راشی زما دا جماعت پیو کی ویورزی و خیجائی دا جادو جائز دے کنا علاقہ دا دے خوبا کا گناہ نہیں سوا کا سوابی نہیں گناہ خوبے نہیں کنا راولے یو جادوگر مینیم پا مالدار و خلقو پا عرب پتیانو مینیم پا چیف جسٹس باندے نن ورزی ٹول پی ٹی آئی والا میندی چی چیف جسٹس باندی داسی جادو کی چی آغا ٹول کی سند عمران خان ختم کی او دا بل حکومت راگیر کی
کیږي راولې کنه بنگال ته بلاړ شو زمونږ خو ډېر ملګري شهیدان شو په کلیو په کوچو کې شهیدان شو راولې چې موږ یو جادو وکړو په کلینټن باندې د امریکې په رزیل باندې چې داسې تعویض وکړو چې افغانستان پاکستان عراق فلسطین په اسرائیلو باندې جادو وکړو چې هغه زمونږ دا ښکلي ښکلي ماشومان نه ځوروي راوله که نه یار لاک روپۍ نه 2 لاکه به درکم 3 به مړه زه به دله ګرده وکم چنده به وکم 10 لاکه به درکم راوله جادوګر هغه امي سړي ماله یوه بله خبره وکړه یا الله ته یې عمر کې برکت واچوه ربه موږ مولیانو ته هم دا فهم نصیب که هغه امي سړي یوه خبره بله وکړه هغه ووی چې جادوګر خو شته نه چې جادو وکړي که چرې وی خو اوسه پورې به چېرته چا ښه کارم پې کړی وی که نه خو هغه ووایي چې مفتي صاحب کله چې یوه کمپني یوه دوایي جوړه کړي او د هغې دوایۍ مانګ نه وي واوره امي سړیه د ګور خبرې واوره د عقل خبرې واوره تا ته خو ملا ویلي و چې دین کې عقل نه چلیږي تا خو بکس کې ایښی و تر اوسه پورې بې کپری ګرځېدې چې درته وبه وې چې ښځه راوله زما ورسره کار دی لغونې خوب مې لیدلی دی داسې بس کېده کور کې دی چې کومه بې برکتي ده معلومیږي د ښځې لاسونو پسې دی څه سپیروالی دی لږې راوله زه سپیروالی ترې لرې کړم تا به وروسته نو هغه به بیا درته سپیروالی ترې لر کوو چې څنګه به یې لر کوو هغه خو موږ ته پته نشته خو اوس لږ عقل نه کار واخله مسلمانه هغه ووی چې کله یوه کمپني دوایي جوړه کړي هغه نه خرڅېږي یو پروډکټ جوړ شي نو بیا د هغې دپاره یو وایرس پرېږدي هغه وایرس سره خلک بیماران شي هغه بیماري پیدا شي دړه بیا هغه دوایي خرڅېږي که نه خرڅېږي هلکه کرونا دپاره وکسین تیار شو خلک په کرونا نه بیمارېدل وایرس یې وله پرېښودو داسې لوبې وکړې چې اوس بوډام لاس داسې کړی دی او خوله یې وازه کړې ده چې څه چل دی او ما له وکسین ووهه وایي که نه وایي وایرس ورته کولاو ملا صاحب دا دمونه او دا کوډې او دا سحر او دا جادو او دا منترې او دا چفکي دا ورته د ایران شاهزادګیانو فیکټرۍ کې دا پروډکټ جوړ کړی دی نو دا خو ښه ډېر دي خرڅېږي نه دم نه خرڅېږي درود نه خرڅېږي چفکې نه خرڅېږي په خبره پوهېږي دا آیاتونه العیاذ بالله خرڅېږي نه ځکه چې دا خو د عمل شی دی دا خرڅېږي نه نو دوی ورته وایرس پرېښو یاره جادونه دې خلک الله وساتي یاره جادو ډېر خطرناک شی دی یاره جي په رسول الله باندې هم شوی و نه پوهېده عاجز کار به یې کړی وي چې نه ته لکه څنګه یاره جي به د مازدیګر ټایم په تا هم چا څه کړي دا وایرس دی مولانا صاحب دا څه شی دی دا مولیانو وایرس پرېښی دی دا د دروغو پراپیګنډه یې دې دپاره کړې ده چې که دا پراپیګنډه نه کوي بیا د مولا مانګ شته هلکه ته ما کور له بوځې مې نه مې بوځې خو چې کله په دې بلا دې ګرفتار کم یو 2-3 ځل راشي وښه سترګې ته د لاس وښه ته لاړې توکه توبه ستاسو کور کې څه اثر معلومیږي هلکه داسې مال او دولت کې هم داسې بې برکتي یاره جي بلکل هېڅ نشته بیمارۍ درکړ یاره جي والله چې بلکل دې صحیح هلکه داسې کور کې خفګان جي که نه یاره یو بل سره مو نه لګي او تو مې یاره بس دا څه دا خو ظالمان خلک دي دا چېرته جادو شوی دی جي تا نه خو مې وایست هغه کور والا یاره جي اوس به څه دله مور او خور او ترور راولم راځه چې کور ته دې ورول بوځې به مې که نه به مې بوځې بیا درته زه وایم چې خیر دی ته لږ ووځه زه دې سره بیا خبرې کوم دا پیریان دي دا بل چا په مخکې حال نه وایي په ایمان وایه ورته پرېږدې که نه یې پرېږدې دا وایرس دی وایرس دا هغه وایرس دی چې موږ یې بچیو له پرېږدو زموږ بچی چې وراني کوي موږ ورته څه وایو هیر دی ده نه که نه بو څه شی ورته وایو بو وایرس وجود شته هلکه دا بوډاګان نه پوښتنه وکړه تاسو بو لیدلی دی په ژوند مو لیدلی دی دا بو وایرس دی ماشوم تیارېږي دقه وایرس دی عوامه ته تیارېږي لاس ته خلاص توره دی ازاده
तावीज़गर सेब, मुला सेब, शेख सेब, जादूगर सेब, मंतरी सेब, द पाकिस्तान मंतरी जादूगर और द बंगाल जादूगरा और द टोली दुनिया जादूगरा मान वाखला چې دل نوم درکم د پلار نوم درته وخایم او چې ډېر شرم نه وی د مور نوم مې درته ښودو او والله چې وغواړئ چې دله درکوم د بریت ویښته د ګیرې ویښته د سر ویښته رانه واله او چې څه کولی شې وایي کا چې شی وکړه چې څه کولی شې وایي کا چې څه کولی شې وایي کا په ما باندې وکا او که ته وایي چې نه جي ستا سینه کې علم دی مړه زه دله یو ټوټو شاګرد پاڅومه چې هغه به سیګرټ کیدی شي څکي نسواري به وي چرسي به وي مونځ یې نه وي زده په هغه یې وکړه ځه په دې مجمع کې یو سړی وښایه خو چې دا مزغه جوړ وي چې په ما څوک څه نشي کولی چې دا وایرس ورته نه وي رسېدلی او ته په دنیا کې چې څه شی کوی شي وایي که دا شی نشته ګلونو څه شی دی دا شی نشته په والله چې هغه می سړي نه ما یو څو نور چلونه زده کړي دي چې ما هغه ته وی چې که زه تاویزګر وم پخوا زمانې کې زه هم ډېر لوی کوډګر پاتې شوی یم الله دې ما معاف کړي دا نخرې ما ټولې لیدلې دي او هغه ما ته یو څو چلونه وښودل ما سې زړه کې شیطان راته وي هغه ته خو مې ګپ شپ ډېر ولګولو خو زړه کې راته شیطان وي چې که دا چلونه هغه وخت کې راته ښودلي وی که نه اوخو چې زما دربار ته دا اوس چې د کومو خلکو جګړه ده دا په حکومت باندې که دا نه وی راغلي د سړي بس وی نه هغه ما ته ډېر ناشنا ناشنا چلونه وښودل خو بې ځایه وخت کې راغی داسې وخت کې راغی چې موږ کار پرېښی دی او اوس د شرمه دوباره یې کولی نشو کني په والله چې هغه ماله کم چالونه وښودل نه منلو خبره ده ښیم یې ځکه نه چې ارامیان به یې زده کي په والله چې خلکو باندې لوبې وکړي دا جادو داسې چل دی صرف لکه هغه چې ماله کم چالونه وښودل او که بیا څوک وایي چې یاره جي موږ ته یې وکړه خو ورته ښایم یې نه خو بیا تاسو راشئ علم غیب انسان سره شته زه به تاله په مجلس کې ثابتومه چې ته به دا منې چې مفتي صاحب سره ورسره دی که تا ونه منله سره د بریتونو سره د ګیري سره د 500 ځله قرآن ختمېدلو ته به یې منې چې مړه مفتي صاحب که علم غیب وي که نه وي خو دغ سره شته هغه ماله داسې چل وښودو دی چل الله تعالی سحر ته چل ویلی دی څه شی دی دا علم نه دی هېڅ کله چې څوک درته وایي چې په تا څه شوي دي پوهېږه چې دا پوخ د څلور لګتې خر دی څه شی دی خر بهرحال نو خبره مې بله کوله تاله مې بل آیت بیان کو سورت الشعراء کې الله تعالی وایي 152 نمبر آیت باندې او 153 نمبر آیت کې الله فرمایي قالوا انما انت من المسحرین الله فرمایي چې څوک اصلاح نه کوي فساد پسې ګرځي دغه خلق وایي چې پیغمبره نه ته مگر پتا جادو شوی دی مازغه دې خراب شوي دي پوهېږې نه ګډې وډې الیاذ بالله وایي او همدې صورت الشعراء کې الله تعالی یوصل 85 کې بیا وایي قالوا انما انت من المسحرین واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وی چې پتا جادو شوی دی کني زمنګ پشان سړی ته به څه دنیا ورانه کې خو جادو در باندې شوی دی ځکه ګډې وډې وایي دا څو ځایه الله فرمایلی دي صورت بنی اسرائیل آیت 47 صورت بنی اسرائیل آیت نمبر 101 صورت الفرقان آیت نمبر 8-9 صورت الشعراء آیت نمبر 152-53 صورت الشعراء آیت نمبر 185 پنځه ځایه الله ویلي چې پیغمبر باندې جادو او کوډی منی دا سړی گمراه دی دا سړی ظالم دی د سړی لار نشته او ته په ایمان وایې چې نن کم خلک جادو کوډی منی هغه د ملک ټولو نه لوی متقیان بزرگان اولیاء علما دي که نه دي دی ته الله ویلی دي چې دا گمراه دي او دوی څه وایي مفتی صاحب تړاوی نه مني ګمراه دی 5 کروڑو تراونه چې انکار وکړي دومره لوی کافر او ظالم نه یې لکه پیغمبر باندې چې جادو مانی چې څومره لوی ظالم
د تراو نوم قرآن راغسته حدیثو راغسته دی او د سحر او د سحر کوونکي ته ګمراه چا ویلی دی قرآن ورته ویلی دی اوس ګرځه ګلونو سندرې وها پاتې شوه دا خبره یره چې د قل اعوذ برب الفلق کې چې راغلي دي چې ومن شر النفاثات فی العقد په قرآن ایت دروغ ورتړلي دي دا هم لږ زده کړئ امیانو تاسو خو زده کوئ نه د مولیان هم ما ته راپرېښي دي خو زه وایم چې کیدای شي تاسو نه الله پاک چېرته کلک مسلمانان جوړ کړي نو بیا به د مولیانو ته تاسو پاڅئ بس موږ به ونه خلاصو من شر النفاثات فی العقد نفس منافسة اټولو ناول خو د پیغمبر حدیث واورئ دوی خو وایي چې دوی حدیث نه مني زه درته وایم چې دوی نه مني د پیغمبر حدیث ته ابن اسیر په نهایه کې ذکر کړی هم دی دې نه علاوه د حدیثو په بلا شی کتابونو کې دی هغه کې پیغمبر علیه السلام فرمایي فإن الروح القدس نفس فی روعی معنا یې وکړه که نه ملا صاحب که نفسه نه مراد چوفکې وي من شر النفاثات فی العقد تا خو دا معنا کړې ده که نه چې شر د هغو ښځو نه چې هغه په غوټو کې چوفکي کوي نو مولوي صاحب د دې معنا رالاوکه فإن الروح القدس نفس فی روعی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي جبرائیل امین راغی زما په زړه کې او سینه کې یې پوکی وکړه څه شتی وکړه د نفس معنا ته پوکی وکړه که نه معنا جوړیږي نفس فی روعی ابن اسیر په نهایه کې د دې معنا کړې ده هغه فرمایي نفس ای اوحا و القا جبرائیل راغی زما زړه ته یې خبره واچوله الله چې کومه خبره راوړې وه هغه یې راوړه زما زړه ته یې واچوله من شر النفاثات فی العقد نفس ویلی کېږي پاټه خبره راوړل د چا په غوږ کې او د چا په زړه کې دماغو کې کېښودل دا د یو کتاب بل کتاب وګوره تاج العروس چې دا د لغت منلی شوی کتاب دی جلد 1 صفحه نمبر 650 کې نافسا ینافسو منافستن پوشیدگی سے کوئی بات کسی کے کان میں ڈالنا دا دی بلا معنی المنجد چې ستاسو کورونو کې هم شته 1033 نمبر صفحه کنی پرې د ماده د نفسا وګوره هغه لیکلي دي نفسا چپکے سے اور پوشیدگی سے کسی کو بات پہنچانا چغلخوری کرنا بلا واورا علامہ محمد حامد الفقہی تفسیر ابن القیم باندې د حاشیه لیکلې ده هغه په صفحه نمبر 571 کې لیکلي دي هو نفس المفسدین وی دا د مفسدانو خبرو وړل دي سموهم بالکذب والغیبت والنمیمت وقالت الصوت بد خبری غیبتونه چغلخوری وړل فی عقد قلوب بین الناس د خلکو زړونو ته خبرې اچول یو سړي ته راشي یوه خبره ولو کې 5-6 کسان داسې شیطانان په دې کلو کې وي چې ګرځي د هغه ځای خبره وړي پټ دلته یو سړي له وکي او بل یوسي بل ته یوسي حتی یکون عرى الزوجیة والموده تر دې پورې چې دا پټو خبرو سره غوټې د خاوند او د ښځې او د خاوند دا نکاح غوټه ده که نه هلکه ښځه او خاوند یوې غوټې کې تړلي شوي دي پوهېږي دوست او دوست په یوې غوټې د ملګرتۍ کې تړلي شوي دي قوم یو بل قوم سره د قومیت په غوټه کې تړلي دي څوک د خاندان په غوټه کې تړلي دي څوک د پلار او د زوی په غوټه کې تړلي دي چې زه یې پلار یم دا مې زوی دی نو هغه فرمایي چې پټه خبره راوړي دا غوټه د ورورۍ دا غوټه د قومیت دا غوټه د ملګرتۍ دا غوټه د نکاح چې دا کومه غوټه ده دا ورو غونې سسته شي ځکه چې شیطاني ولا راوړي زما ملګري داسې کړي دي غوټه سسته شوه که سسته نه شوه من شر النفاثات فی العقد د قرآن ترجمه مه غلطه وه د شیعګانو د روایت دپاره او که ته وایې چې امام بخاري صاحب راوړی دی زه به درته ووایم چې امام جساس رحمت الله علیه چې لوی حنفي عالم دی او که ته چې معتزلي دی معتزلي د هغې زمانې داسې وو لکه موږ چې حق وایو
حق ویونکې معتزلي وي. هغه لیکلي دي چې دا روایت منګړت دی، موضوع. څه شی دی؟ موضوع. منګړت یې ورته ویلی دی، ضعیف یې موته نه دی ویلی. ها دا د محمود احمد الفقهي و تفسیر ابن القیم. دینا علاوه قرآن کې راشه لګه معنا زده که، حدیث مې هم درته ووی، لغت مې هم درته ووی، د تفسیر حواله مې هم درکه. اوس راشه قرآن ته. النفاسات معنا قرآن کړی د سورة الصف کې هم شته 8 نمبر کې، سورة توبه کې 32 نمبر کې راشه. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. الله فرمایي چې دا مشرکان او دا کافران یریدون غواړي ان یطفئوا نور الله چې مړ کی رڼا د الله، ډیوا د الله رڼا او شمع مړه کی بافواههم په خپلو پوکیو سره. نو الله پاک چرته ډیوا لګولې ده؟ هلکه ډیوا شته؟ هلکه جواب خورا کې. الله چرته ډیوا لګولې ده؟ لالټین یې لګولې ده، لیټ یې لګولې ده. کم ځای کې چې الله ډیوا یا لالټین یا څه شی لګولې ده، پوکي سره مري. دلته بیا ولې الله وایي یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم؟ راشه مولانا صاحب ترجمه یې وکړه کنه. من شر نفاسات فی العقد ته چې ترجمه کوي د دې به بیا ته هغه ترجمه کوي، بیا خلاصېږي نه. نه جي دلته خو معنا بله ده، دلته بله ده، نو هغه ځای کې هم دغه ده. ګولونه مه اچوه. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم لفظي معنا دا ده چې غواړي مړه کی رڼا د الله په پوکیو سره. خو مراد تېنه پوکی نه دی، مراد دا دی چې الله کومه ډیوار لګولې ده، یعنی قرآن یې را لېږلی دی، قرآن او رسول یې را لېږلی دا رڼا ده. خلک غواړي چې دا مړه کی په پوکیو سره. پوکیو نه مراد څه شی دی؟ پراپیګنډه. مشرکانو به پراپیګنډه کوله، دا د خدای کتاب نه دی، دا نبی نه دی، د مزغه خراب دی. دې پراپیګنډې سره به د الله والا دا رڼا وجله. ګوره ویلې الله پوکی دی، مراد تېنه څه شی ده؟ پراپیګنډه ده. نو دقسې ګولونو بیضاوي او دینا علاوه روح المعانی تفسیر حقانی دوی ټولو لیکلی دي المراد بالنفاسات فی العقد ابطال عزائم الرجال بالحیل. څومره تفسیرونه مې وښودو؟ بیضاوي جلد 5 صفحه نمبر 348، تفسیر حقانی جلد 4 صفحه نمبر 716، امام رازی تفسیری کبیر، امام علوسی تفسیر روح المعانی. دی لیکلی دی المراد بالنفاسات فی العقد ابطال عزائم الرجال بالحیل. وی دینا مراد دا دی چې د غټو غټو سړیو د مضبوطو خلکو عزمونه او اراده باطلول په چلولی خبرو سره. من شر النفاسات فی العقد. اے پیغمبره د امت ته دې ووایه چې پناه ونیسي د هغو ډلو نه، د هغو شیطانانو نه، نفاسات چې د هغوی کار دی پټې خبرې شیطانی او رنی کول فی العقد د خلقو په مابین کې چې کمې کلکې غوټې د ملګرتې دي، د قومیت غوټه ده، د ښځې او د خاوند غوټه ده. دغو غوټو کې د پوکي کوي، یعنی زی د پلار او د زوی په منځ کې شیطانی کوي، د ښځې او د خاوند په منځ کې شیطانی کوي، د ورور او د ورور په منځ کې ورانۍ کوي. نو دا ډله چې لاړه شي هلته په جرګه کې داسې خبره وکړي چې هغه ځای کې 2 کسان یې وګوند کې وي، هغو نه 2 ګونده جوړ شي. جوړېږي که نه جوړېږي؟ دومره لویه معنا د خلقو غلطه کړې. او که زه کافر ومه نو تفسیر حقانی والا تم ته کافر ووایه نر خوشه، د تفسیر بیضاوي والا تم کافر ووایه نر خوشه، امام رازی ته هم کافر ووایه نر خوشه، امام علوسی ته هم کافر ووایه نر خوشه، ابن قیم ته هم کافر ووایه نر خوشه، او امام جساس ته هم کافر ووایه نر خوشه. تکړه شه که نه یار؟ نه هغه خو نه دي، خو ته یې او ټیک ده، بس چې هغه نه دي او زه یمه. نو زه هم دا وایم چې دا نور خل ډېر ښه و، ته د سړي زوی نه په خبره پوهېږي. دا یاد وساته. قرآن کریم کې الله فرمایي ولا تعزموا عقدة النکاح. نکاح ته عقده وویله که نه؟ قرآن وایي واوفو بالعقود. ستاسو منځ کې چې کومې ګنډې واچولی شي، یعنې واده وکړئ دا پوره کړئ. عقود عقد یې ورته ووایي که نه؟ ته خو چې عقد غوټي ته وایي، که یاره چې څه چل دی چې هغه تار اچوي. نو واوفو بالعقود نه څه مراد دی؟
مسلمانه داسې چل در سره شوی دی. نن خو په دې خبره پوه شوې که نه؟ دا مسله کلکه ورسوې دنیا ته چې څوک وایي چې په پیغمبر جادو شوی دی دا سړی ظالم دی، دا سړی ګمراه دی، دا لارې نه خطا دی، دا د قرآن منکر دی. او څوک چې د محدثینو مقام پیغمبر ته پاکوي او الله ته یې رسوي او په الله باندې ورخیجوي دا سړی د ټولو نه لوی ګمراه دی. موږ علما هم منو، موږ محدثین هم منو، خو صرف د ملا په درجه کې خدایان او رسولان ته هلکه په مسله پوه شوې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. زمونږ یو ملګری دی خان کاکا ورته موږ وایو، د هغه زوی اکسیډنټ کړی دی، بچی چې کوم دی په هسپتال کې دی، ټول خلک ورته اخلاص سره دعا وکړي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. یا الله د حاضر جمع ایمان کامل نصیب ک چې څوک راغلي دي قدمونه یې کېتلو کې واچو، مصیبتونو نه دا ټول خلق وساته. یا الله ورمړو کې او غیر چاپیر مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد راول. یا الله پاکستان ټول ملک مینه محبت او امن نصیب کا. یا الله د څومره بدامنیانې چې راغلي دي دا بدامنیانې ختم کا. ربا د کم افسرانو مشرانو د لاسه چې بدامني راغلې ده دا مشران افسران تباه او برباد کا. ربا څوک چې پاکستان بدامنۍ طرف ته بوزي پروردګار علمه دا افسران ویو که دا هر بلاوي ربا ته تیخ کا. ربا مسلمانانو پاکستان د ظالمانو حکمرانانو نه خلاص کا. یا الله دې ملک ته صحیح مسلمانو په ملک باندې رښتیا مینیدونکي حکمرانان نصیب کا. یا الله چا لاس پورته کړی دی حاجات شرعیه پوره کا. یا الله رسول الله صلی الله علیه وسلم لامن خلکو ډېره بدنما ګرځولې ده. یا الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمنې نه داغونه پاک کا. یا الله څوک چې پر رسول الله داغونه لګوي رب العالمین دغسې خلکو نه مسلمانان بیزاره کا. یا الله موږ ته صحیح قرآن و سنت نصیب کا. یا الله زموږ د جماعت پروردګار عالمه ته انتظام فرمایا. یا الله زموږ د جماعت ته انتظام فرمایا. یا الہ العالمین موږ ستا دربار کې سوال کوو ته مو ملګری شه. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة